جامعه اصحاب صفه چې د کلونو راسي د دین اسلام د پاره خپل خدمات ډیر په بهترین انداز تر سره کوي او لا لګیا دي خو اوس د دینی علوم سره سره اصلي علوم طرف ته هم یو بهترین ګام پورته کړی دی د وفاق المدارس د کورس مطابق او د اغي په نگرانی کې هغه خواهشمن چې حفظ القرآن کړوي یا حفظ القرآن نوي کړي او پنځم جمعات پورې تعلیم کړوي او مخکې عصري تعلیم او علم دین کول غواړي نو جامعه اصحاب صفه کې په جمعات شپږم اوم او اتم جمعات کې داخلي شروع دي د عصري علوم یو بهترین طرز نظام د جدید علمی تقاضو مطابق وفاق المدارس نه تصدیق شده کورس یو بهترین او ویل کوالیفاید تدریسی عمله او د رهایش تنظیم هم موجود دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما فضل الله فانی نوم دی، مانکی کلی سره می تعلق دی او دارالعلوم کراچۍ نه زما فراغت دی. ورسره شعر و ادب حوالې سره هم زما یو تعارف دی، خصوصا منظوم ترجمو حوالې سره. دلته مدرسه کې د تیر کال نه مخکې کلونو پورې ما مختلف علوم پړاول، بلاغت شو، عربي ادب شو، فقه، منطق، فلسفه، دا ټول فنون ما پړاو کړي دي. خو د تیر کال راسې مونږ دلته مدرسه کې دا د متوسطي کوم نظام دی دا چې مونږ سټارټ کړو نو بس بیا ما خپل ځان دې ته وقف کړو. نو دې کې زه اردو پړاوم، فارسی پړاوم او خطاطي ښیم غواړو ته. دا خوشخطي ساده پین باندې وم او کټ پین باندې وم، چې کوم لږ تکړه شي نو بیا هغوی په کټ پین باندې. په فارسي کې زمونږ شروع کې چې دی نو دغه وي، دا ګرامر وي، د فارسي ګرامر وي، تیسیر المبتدی یو کتاب دی، نو هغې کې د یادولو کار ډېر وي. بیا هغې نه بعد چې کله هغه ختم شي نو بیا دې وړو ته ګلستان، دا زمونږ د کورس کې شامل دی، ګلستان سعدي، نو د هغې 4 بابونه چې دی نو هغه بیا زه دې وړو ته پړاوم. تاسو د سکرین باندې به تاسو ته وښولی شي چې دا واړه چې موږ سره کله راغل نو دا خو بالکل ابتدایي دی. اکثر ماشومان داسې چې دی بالکل د سکول هغه مخ هم نه لیدلی، نو د هغوی د هغه وخت لیکایي به هم تاسو ته وښولی شي په دې ویډیو کې. او بیا چې کله دی موږ سره کال تیر کو یا دی بعضو 2 کالونه تیر کړل نو د دی د رخصتۍ په وخت کې به هم تاسو د دی هغه لیکایي وګورئ او دغسې ورسره به تاسو د دی د اردو سپیچز به تاسو ته په سکرین وښولی شي چې هغوی څنګه ښایسته اردو ویلی شي او دغسې د فارسۍ څه ډایلاګز موږ دې کې شامل کړي، مکالمې به شاملې کړي دي، نو هغه به تاسو ووینئ چې موږ د وړو سره څه طریقې سره دلته محنت کوو. د جامعه اصحاب صفه امتیازي خصوصیت دا دی چې دلته د درس نظامی قرآن والحدیث بنیادی ژبه عربي زده کول او په هغه پوهه کول دي. تعلیم دا د یو معاشري د یو قوم د روح تعین کوي، د هغوی د ترقۍ، د عروج او د زوال فیصله کوي. تعلیم بنیاد دی د معاشري. هم په دغه سلسله کې تاسو ته پته ده چې د 2012 نه جامعه اصحاب صفه الحمدلله د تعلیم په حواله کې په معاشره کې کار کوي. که د بناتو طرف ته نو د جامع میمونه للبنات چې وفاق المدارس العربیه پاکستان سره ملحق د بناتو مدرسه ده، هغې نظام روان دی. او دغه رنګ الحمدلله د مکاتبو په سلسله کې په مختلفو جماعتونو کې ناظره، حفظ، قرآن عربي سی کې دا نظام روان دی. دغه رنګ جامع اصحاب صفه چې کوم په اډه کې د الحمدلله په هغې کې د درس نظامی د خامسي پورې چې د پاکستان د ټولو نه لوی بورډ وفاق المدارس العربیه پاکستان سره ملحق دی چې هغه HEC سره رجسټر بورډ دی. الحمدلله د هغې تعلیمي سلسله روانه ده چې په هغې کې د جامع اصحاب صفه امتیازي خصوصیت دا دی چې عربي چې کوم بنیاد دی د درس نظامی او د قرآن او د حدیث په هغې باندې خصوصي محنت کیږي او الحمدلله طلبا هغه د عربي تکلم، عربي لیکل، انشاء الحمدلله په دې کې هغوی ته ښه مهارت وي. د تیر 2 کالو نه جامع اصحاب صفه دا ضرورت محسوسولو چې د طلباو خصوصا چې کوم حفاظ په مدرسو کې حفظ وکړي او هغوی سکول نه ویلی، د هغوی دپاره د سکول د نظام بندوبست او فکر وشي.
نو الحمدلله تیر 2 کاله مدرسې په دې باندې ښه محنت وکړو او سکال د اتم کلاس الکانو چې کوم په مدرسه کې اتم کلاس ویلو هغه د وفاق المدارس العربیه پاکستان سالانه امتحان کې د بورډ امتحان هم ورکړی دی چې د هغې پیپر هغه به لاندې ډسکرپشن کې تاسو ته مخې ته راشي انشاءالله او په هغې کې د فارسي د اردو د انګلیش د ریاضي د کمپیوټر او ورسره د عربیت هم سلک ډیر او ساينس معاشرتي علوم جغرافیا د ټولو مضامینو باندې الحمدلله یو بهترین فکر شوی دی او خدمت شوی دی او الکان تیار شوي دي د هغې مظاهر به انشاءالله تاسو ویډیو کې وګورئ خو سږکال الحمدلله د هغې دپاره پراپر یو ډېر ښه بندوبست شو د میتس حوالې سره الحمدلله جنید صاحب زموږ اس اس چې کوم ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول ټوډیري کې دی هغوی به موږ سره میتس پړاوئ دغه رنګې موږ سره چې دی نو 2 علما ملګري چې هغه انجینیرز هم دي او علما هم دي هغوی به هم الحمدلله ساینسي علوم او کمپیوټر وغیره هغه پړاوئ د کمپیوټر اے آی یو ښه ماسټر استاز هغه هم الحمدلله هایر شوی دی او دغه رنګې د فارسي دپاره او د اردو ادبیاتو دپاره فضل الله فانی صاحب دغه رنګې د عربۍ دپاره خصوصا د جامع ابن عباس کراچۍ متخصص عالم او انجینیر مولانا عاصم صاحب هغوی به هم الحمدلله دلته خدمات ورکوي نو یو ډیر سکلفل او ډیر ښه ایجوکیټډ سټاف چې دی نو الحمدلله الله تبارک وتعالی د هغې بندوبست کړی دی د تیر یو کال نه روان طرز تعلیم ژوندي ثبوتونه موجود دي چې په تقریر لیکایي او پوهې باندې څومره محنت کیږي او د هغې نتیجه دا ده. Where are you from? I am from Manki Sawabi. And you? I am also from Sawabi. هستم الحمدلله صحتم خوب است حالی تو چطور است؟ من خوب هستم امروز به مکتب رفتی یا رخصت بود؟ بله امروز مکتب رفتم در کدام صنف درس میخوانید؟ گبر و ترسا وظیفه خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظرداری کرتے ہوئے رب الارض والسماوات نے 100 قرآنی آیات اتاری ہے اور اس بات پر بھی امت کے تمام افراد متفق ہے کہ کملی والے کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے تو نبی نہیں غبی ہے. ہادی اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن مسلمانوں جب بھی کسی ڈاکو نے تاج نبوت کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تو غیور مسلمانوں کی تلواریں نیاموں سے نکل آئی. چلانے اور چمکانے کے لیے جس طریقہ دہنی کا مظاہرہ کیا اسے زبان پر لاتے ہوئے عقل دنگ رہ جاتی ہے. کے ڈالے جاتے رہے. تم نے ان ڈاکوں کی سرکوبی پر کتنا مال خرچ کیا. میری نبوت پر آوازیں کسی جاتی رہی. تم نے کتنی جانیں قربان کی انگریز کے جھوٹے اور ملاوٹی نبوت کو چلانے. خپل ماشومان د دینی علوم سره سره جدید طرز تعلیم نه روښانه کولو لپاره جامعه اصحاب صفه انتظامی سره رابطه کولی شئ. داخله د 28 مارچ نه شروع دي. رابطه نمبر او پتا په کیپشن کې موجود دي.